نسائکم او حرام کړی شوي دي په تاسو باندې ستاسو د ښځو میندې خواښیانې. د دې په باره کې یو څو مسایل زیر غور دي، زیر بحث دي چې دا واورېدی شي مسلمانانو ته. په دې کې یو څو خبرې ځان سره یاد ساتئ ښه. و امهات نسائکم، و ستاسو د ښځو چې کوم میندې دي هغه په تاسو باندې څه دي؟ حرامې دي. دې باره کې یو درې مسایل واورئ. ومن زنا بامرأة حرمت علیه یا حرمت علیه امها و بنتها، یو سړی د یو زنانه سره زنا وکړه، د دغې زناکارې ښځې چا سره چې زنا کړې ده د دې لوریانې په دې هلک باندې حرامې دي، ځکه چې دا د ده چې کوم لوریانې دي من وجه دا د دې زناکار هلک هم لوریانې دي. لور سره نکاح کول څه دي؟ دا حرام دي که نه؟ تاسو خو وی که نه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم بناتکم، دا حرام دي. خپلې خواښې سره د واده نه وروسته هم زنا وکړل او که د واده نه مخکې زنا کړې وي، په دې دواړو حالتونو کې که د واده نه مخکې زنا کړي نو دغه نکاح چې کوم تړي د دې جنۍ سره د دې زناکارې د لور سره دا نکاح نه کیږي، دا د ده لور ده. دویمه مسله، که د واده نه وروسته ورسره زنا کړې وي نو لهذا دغه جنۍ ورباندې بیا هم حرامه ده په شان د لور. دغه رنګې بله مسله دا ده چې ومن مسته امرأة بشهوة حرمت علیه امها و بنتها، دغه مسله په دې کې هم ده چې که د شهوت په نیت باندې او د شهوت په ارادې باندې خواښې سره لاس ملاو کړي او هغه ټچ کړي او په هغې باندې لاس وهلی وغیره وغیره چې کوم د زنا هغه دغه دي اسباب دي، د زنا چې کوم اسباب دي او په نیت د خواهشاتو چې دا صحیح دا خواښې سره شوي وي، بیا هم شادي شده سړي باندې د دغه زناکارې ښځې جنۍ حرامه ده. دله چې دا کومه ښځه دا ورباندې څه ده؟ حرامه ده. دغه د حکم د مصاهرت دغه حکم دی ښه. زمونږ خلک احتیاط نه کوي په ډېرو خبرو کې، مسلمانان ډېرو خبرو کې احتیاط نه کوي، د دې احتیاط نه کار اخیستل پکار دي. الله وایي حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، و بیا وایي و امهات نسائکم د دې چې کوم ښځې دي د هغو میندې خواښیانې په تاسو باندې حرامې دي. لہذا دې خبرې احتیاط په دې کې ډېر انتهایي احتیاط کول ضروري دي. اکثر د کسانو په کور کې دا اسقران چې کوم دي خپلو انګوریانو باندې خپې چاپې کوي، چې نه چاپې کوي جو بیا دا انګور صحیح دا ښه نه وي، خدمتګاره نه وي. و خدای دې کور د میرادین جومات کوه جاهلانو دا څه کوئ تاسو؟ دا څه پیشاړې مړخ کړي دي، خپې به ورته غځولې دي او دا انګور به راغلي او خپې به چاپې کوي. واورئ مسله دا ده، ګورئ که چېرې دې انګور خپې چاپې کولي د سقر په زړه کې د سقر په زړه کې دننه خواهشات راوچت شو انګور ته، یا انګور راوچت شو د سقر له مسله لاړه، او د دې نه انتهایي احتیاط نه کار اخیستل پکار دی ښه. انتهایي زموږ خلک انتهایي بې احتیاطۍ نه کار اخلي، نو لهذا د دې خبرو انتهایي خیال ساتل پکار دي. نو خبره مې دا کوله چې ون امهات نسائکم او حرامې دي په تاسو باندې ستاسو د ښځو میندې، دا په تاسو باندې حرامې دي ښه. دې یو زنانه ده هغه سره تا نکاح وکړل او د هغې لوریانې دي، د هغه څه دي؟ د هغه وحلائل امهات نسائکم. او دغه رنګې چې کوم پرکټۍ چې ورته ویل کېږي، پرکټۍ ورته وایي که نه،
اوی وربائبکم اللاتی فی حجور